المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ده الله رب العالمين فضل و کرم پدی بندگانو باندې ډیر زیات دی، او یو د هغه فضل و کرم او رحمتونو نه دا دی چې مختلف د عباداتو او د ثوابونو نه ډک موسمونه یې دوی له ورکړي دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې الله رب العالمین ځینې وختونه په ځینې نورو باندې فضیلت والا او د فضل والا ګرځولي دي، ځینې ځایونو له په نورو ځایونو باندې بهتري ورکړې ده، او د دغسې وختونو نه یو وخت هغه د محرم میاشت ته چې کوم پکې موږ اوس روان یو، د نوي کال هجري اولنۍ میاشت ته الله رب العالمین دې میاشتې له یو فضیلت ورکړی دی، او دغه فضیلت دپاره دا کافي دی چې موږ دا ووایو چې شهر الله المحرم. الله رب العالمین د دغه نسبت خپل ځان ته کړ چې دا د الله رب العالمین میاشت ده، او بیا محرمه میاشت ده، او بیا د دې د عظمت دپاره دا کافي ده چې الله رب العالمین په دې کې قتل و قتال د کفارو سره هغه منع کړی دی، یعنی قتل و قتال ته به نه وځي الا چې کله خپل ځان نه دفاع کې. بل د دې د فضل دپاره دا کافي ده چې په دې کې هغه ورځ ده چې د هغې په روژې باندې ډېر زیات اهتمام شوی دی چې دغه یو ورځې په روژه باندې الله رب العالمین د تیر کال ټول ګناهونه معاف کوي. او دغه ورځ د عاشورا ورځ ده چې هغه 10 محرم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راځي ګوري چې یهود روژه دي، تپوس کوي چې دا څه دي، ورته وایي چې دا داسې یو ورځ ده چې په دې کې الله رب العالمین موسی علیه السلام له نجات ورکړو، هغه روژه نیولې او موږ هم روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تاسو نه زه ډېر حقدار یم چې موسی علیه السلام اتباع وشي، نو خپل هم روژه ونیوله دغه خوشحالۍ کې، او امر په دې باندې وکړه چې نور د هم روژې ونیسي. لہذا دا د دې میاشتې د فضیلت په باره کې یو څو خبرې وي. ځینې روایاتو کې راځي، مسلم شریف کې یو روایت دی چې د رمضان د میاشتې د روژو نه وروسته بهترین روژې هغه د محرم په میاشت کې چې څوک دا روژې نیسي. د عاشورا روژه شوه، که نور څه اضافي روژې څوک نیسي هغه هم نیولی شي. همدغه رنګه د دې اهتمام پکار ده چې انسان خاص طور باندې دغه 10مه روژه او یا د هغې سره مخکې وروسته یو بله روژه چې کوم دی هغه ونیسي چې د یهودو سره مخالفت هم راشي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل هم وشي. الله رب العالمین د موږ او تاسو دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.